او دا چې ماشومانو ته موبایل ورکوي نو دوی ته په لاس کې سپاره پکار ده ډېر ښه ډېر ښه او بل یو ستا د شلېدلې لوپټې تپوس د چا نه وکړم ستا د شلېدلې لوپټې تپوس د چا نه وکړم زما په خپله د رکشې نه چا ترپال وړی دا به ډېر نه شي صرف اوس دا یو مسله پاتې ده دا خبره نه کټ کوي دلته خبر نه کټ کوي یا د قسمت خبره ده سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ قدرمنو کتونکو نصر الله خټک یم ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم د تنګي نیوز نه قدرمنو کتونکو راغلي دلته کې ایچ ام سی هسپتال ته حیات آباد میډیکل کمپلیکس هسپتال ته او دلته کې د شوګر وارډ ته هلته راغلي وو دلته چې دی نو میراوس تنګیوال چې دی نو په دغې وارډ کې چې دی نو اډمټ دی هغه زیر علاج دی د هغه علاج شروع دی نو یو خو بېګا چې دی نو د هغه د مړي حوالې سره د فوتګۍ حوالې سره په سوشل میډیا باندې یو خبر چې دی نو خور شوی و چې هغه په حق رسېدلی دی هغې خو مونږ یو ویډیو مو کړه چې هغه په حق نه دی رسېدلی د مونږ دوی سره خبرې شوې وې اوس مونږ ورځو د میراوس تنګیوال کوم چې د هشنغر چې دی نو زمونږ ویاړ دی فخر دی د هغه تپوس هم راغلي او یو څو خبرې به کوو د هغه د صحت حوالې سره چې د هغه بیماري څه ده هغه د علاج چې شروع دی څومره چې هغوی مطمئن دي او دغه ټولې خبرې به کوو تاسو سره د میراوس تنګیوال راځئ چې وشو دا را سره تاسو هم وګورئ د مور حکومت نه دا خواست کو د عوامو نه زه ډېر خفه عوامو ما سره څه ناسه کړي دي حکومت ما سره هېڅ مرسته ونه کړه زما دا زامن دي 4 کسان دي ښه تعلیمونه پې ما کړي دي نو زما دپاره هغه ښه نوکری څه کې کلاس پور هم نشته بس حکومت ته به صرف دا مطالبه کوو چې ما سره دی مالي مرسته وکړي او ځکه دې وخت زه هسپتال کې هم داخل یم او بیمار یم د شوګر بیمار یم د مرګ او ژوند پته نه لګي خو ما سره څه لږ ډېر امداد وکړو نو زه به د هغوی ډېره زیاته شکریه ادا کړم ته به خپل نمبر ووایې دا زوی دی که نه زه به تاسو له درکوم ته دې کې ووایې خیر ته نمبر وایې څه نمبر دی 0302 305 305 5 بیا ووایه 0302 305 305 5 تاسو وایئ دا مې زوی نمبر دی دا د زوی نمبر دی زوی دی حاجي دا د زوی دی که نه زمانه چې ته په اوږدو ته شروع باسي اول ته په دا پکې ورکړي ویني دا دې پړ خیر دغې خلکو ته خو یو نصیحت خو به وکړئ جي که نه نصیحت ورته دا کړو چې مهرباني وکړئ ما په څه غلطې پراپګنډ مه کوئ زه لا ژوندی یم مر خو شته دی ځو به یو ځل خو چې زه مو نشم که نه نو دا ژوند کې دا کاڼي مې دا به هم چغې وي دا اواله مارغان به هم لګي د صوبې حکومت تاله دلته راغلی دی ستاسې تپوس کړی دی خو نه دې حکومت کې خو الله لا څوک راغلي نه دي بس دغه ویټي خیبر والا راغلي دي او سرکاري نه دی خو اداره ده که نه حکومت د طرف نه څوک او ګورنر صاحب راغلی بس دغه یو سړی راغلی او بس دلته تصویرونه وویسته ټولاره گورنر صاحب صرف فوټو سیشن نه راغلی که تصویرانو ته صرف راغلی دی په کار دی چې موږ کومې پارټۍ سپورټ کولی چې هغوی راغلی وي تپوس هغوی راغلی دا غټه خبره اورې بس به بڑا ہے بس چاچا نه به ګیله کې پی ټي وي ته زه علمزی مجاهد بوتلم اوس امریکا کې دی سړی ښه دا خبرې دا رقم دی پیژنې دا رقم دی 400 دی نو 400 دی نمبر تنګي ده ترلې کوسي ها جاناني السلام علیکم خیر دی وېتلم نو پرمان الله جان زمون پروډوسر ها هغه کې نو ماته راوسه دا ټي وي چې دی کنه دا اجرا بیٹک نه دی دا کور دی ته بس دا څه قدم اوچت کې ما ورته یې زبا یو څه خیال کې هغه با کوو وسه شي میں اولانې شروعات په زبان منشیات وګړي هغه د منشیات هغه دغه به اوچلو تاسو سره کوي دی موبایل کې وګورئ دا چرګو غالي
دا زما لومړنی سټارټنګ چرګو غل ورته لګوای هغه اوس خو منشیات سم زیات شو اوس خو لومړنی د پی ټي وي زما دغه ګاډه ده وایي راوته نشم د خلکو نه یریږم نه چرګو غلیم لکه پټېږم نه چرګو غلیم او خلک د لاره پسې وباسي د چرګو غلیم لکه پټېږم د چرګو غلیم او وار بینیسي باویڼی ته غورځوي نه د چرګو غلیم لکه پټېږم د چرګو غلیم هغه زه چې سخر پاسمه دوبره نشه وکړمه زه به په دیکو دیکو لړو کو جوړوي زه چې سخر پاسمه یو پوڼی پوډر کمه لاړ شم مقبرې ته زه ځان خبر رابر کمه نو بیا د روزې غلا کوو شرګو کو کاونټر وي نو زه به په دیکو دیکو لړو کو جوړوي نن سبا دې ربنګا ټول په جنا پار کیو او داستیو دیوالونو ته وروره په قطار کې داسې یو زړه چې توزه مونږ سره وي نو زه به په دیکو لړو کو جوړوي هغه ته ووایې که نه له پانچ صاحب زه ته د غټې نوکرۍ نه غواړم خیر دی داسې کلاسپور نوکرۍ دی راله په ماستر تعلیم اورې او ښه تعلیمونه دې کړي دي ښه خرچې مې چې کړي دي داره دي که نه او دا ټول هغوی مریان دي چې دا ده لکه کمه نومونه دا ځکه یې بله شپه یو غل راغلی ما پسې چاکونه وویست هسپتال ده دلته اول شا موبایل را هغه درازونه یې لاټکولو ما سره خوا کې دلته یو کس داخل و دس بجې وې نصرالله به دغه پیرو د انګل سړي ورلر کوپل لیکل نصرالله صاحب دا خټک صاحب و چې بالا یو ځال له کبر را کړی وي هر قسم میلمانه راځي که نه راکي یو ګنټې له یې راکي بیا وایي دا ډاکټران وي هغه چې ما سره یې دومره مرسته کړې وي نو هم ښه وه د سود پیسو کې چې زکات وباسي لکه ډمبرو نه چې شات وباسي او د سکنډۍ ستنې ټک ټک هسې ټک ټک به ګڼه دا د جونونې ته پته برګزارونه وکړي او د غریبۍ کړې ښځې داسې سړی ته خپله ښځنیا ښکاري بیا وایي چې د لیلا به پوره یو درجن بچي وو په کوم بجنونو پیدا شوي پاکستان کې او دوی ته اوس کمې بیمارۍ مخې ته دي دوی کومو بیمارو سره صرف شوگر بیمار ہے نور سے خاص بیمار نشتا ہے اور بئیس بیماری دی نشتا ہے شوگر ہائی چلی گئی اس ماشاءاللہ کنٹرول باندې دي انجیکشن متبادل شي اول ګلټم به بیا وته مې روپینم شي اوس نور انجیکشن شروع شو تا ماشاءاللہ صحت باندې روان دي روان د دنه دای څه شوی څه آزاد کټ شوی دي یو غوته ته کټ شوی ده صحیح یې غوته ته کټ شوی ده او ډاکټران څه وایي چې اوس مزید نور څه داسې دغه شته अब टेस्टونه ګوري کده بلډ سپلای کوله نو بیا خو دې ته کټینګ نه کوي کبه بلډ سپلای نه کوله بندو کم ځای پرې بلډ نزي هغه ځای بیا کټ کیږي د خپې د خپې ټیک شو مهرباني شکر الحمدلله د کوټ یم خیر کوټ سره متعلق دي خیر او بل دا میراث سینما دی میراث بعد سره مخامخ پروت دی مو بیمار راغلي بیماران یو په بیماری نمونه خاصه شي ولا څه جوړی کړو بالکل زه څه یو قصه ونه مثالونه د کیده وختي دی زبانه ولا او ټول هغه برک ور سره ټول بیمارانو سره خوشحال دي ا بیماری نه خط پیشي ا ډاکټر څنګه نه چې ډاکټر هم نه څنګه چې دا ګولیر سره او د سره سره ویا چې هغه نه خاصه بس انت څنګه ټول خیال دي دا وځه هغه د حالات نه خلق ولا زیرا دي تنګي مخ نه خلق نه څنګه ول نشي خال دور ته دنیا خال دور ته رسی افسران درسي د مغول مطلب ملک ملک ولا ټول افسران دور ته رسی ونه دغه کوي او سره د غب شاپ وي په دیلونه لاش او مخکې درېدل میراث خو نه میراث مو وړو نو د څه بهونه خو وړو هغه ټینګ زه به نه میراث نه ما موردی و نامه موردل پدله د ارمان درمې ملي دي غب شاپ هغه دی کول کنه دا ټول خبره وځي نو پښتنو کې بل دا یو خاصو
د میراواس په دام لاړلو نور داسې پښتانور کې نشته دي ثبوت په زړه د ارمان و چې میرا وسره ملو شم چرې هغه ارمان د خدای پوره کړ پورا کړه او هغه هم هسپتال دا کې مو لیدلې هم نه وو ها خدا بس د بیماری کې مو لیدلو صحیح. نو د بیماری دوره ښه چې دی چې ځکه د سړي پورا جان پہچان وشي بالکل قدرمنو کتونکو د خشنغر فخر د پښتنو فخر میراوس تنګیوال الحمدلله هغه حیات دی هغه ژوندی دی او علاج یې چې دی نو ډېر تسلي بخش روان دی او ډېر مونږ پر امید یو میراوس تنګیوال چې دی هغه هم پر امیده دی د هغوی خبرې تاسو اورېدې د هغوی په تېره کې هغه دومره تکلیف دی چې د هغه د بیمارۍ حوالې سره د ډاکټر هغه خبرې تاسو اورېدې چې د هغه یو ګوتم کټ شوې ده اوس الله دې نه کړي خو فرض کا دغه بلډ سرکولیشن مخکې نه کې د خپې ته نو خپه هم د کونډۍ کې بیا کټ کوي خو د هغې باوجود چې دی نو هغه په خپل مخ باندې د هغه اکسپریشن داسې دی چې هغه نه چې دی نو د هغه په مخ باندې مونږ دلته کې هغه یره ولیده نه مونږ خفګان ولیده هغه اوس هم چې دی نو ستاسو زمونږ د خوشحالولو دپاره هغه خپلې لطیفې بیان کړې ټوکې ټقالې وکړې او په دغه ټوکو ټقالو کې چې دی نو هغه د حکومت وخت نه چې دی نو غوښتنې مو کړې شکایات یې مو کړل ګیلې یې مو کړې خو ورسره چې دی نو د پښتنو نه چې کوم دی نو ګیلې ونه کړې د پښتنو احسانات یې بیان کړل د پښتنو چې دوی سره کومه مینه کړې ده هغه یې بیان کړه بیا چې دلته کې کومو په دې وارډ کې په دې هسپتال کې چې څومره مریضان دي الله پاک دې ټولو له روغ صحت ورکړي او په خصوصي توګه چې دې وارډ کې کم مریضان دي نو هغوی سره هم زموږ خبرې وشوې هغوی چې دی نو هم میراوس سره داسې دي هغوی چې زموږ نه خپل بیمارۍ هېرې کړي دي زموږ نه خپل کور هېر کړی دی موږ باندې چې کوم دلته کې تکلیف دی هغه یې رانه هېر کړی دی نو یو داسې شخصیت یو داسې ستر انسان چې ټول عمر هغه چې دی نو په خپله باندې چې دی نو هغه نهرو په خپله باندې هغه د مشکلاتو په خپله باندې هغه د غربتو خو زموږ ته په مخ باندې هغه چې دی نو خنداګانې راوستې دي رونق یې راوستی دی چیرې چې دی نو مونږ چې دی نو خفګان له نیو ورکړی نو هغه شخصیت چې دی نو دلته کې دې وخت کې چې دی نو د علاج دی بیا چې دی نو د حکومت وخت نه د بې حسۍ چې دی نو هغه دلته کې دغه بیان وکړو چې نه تر دې وخته پورې چې دی نو کوم چې زمونږ وزیر ثقافت دی هغه راغلی دی کوم چې د هنرمندانو دپاره دلته کې کومه محکمه ده هغه راغلی ده په تېره کې یو زمونږ چې دی نو ګورنر صاحب راغلی دی تکلیف یې کړی دی یو ډېره غټه کارنامه یې دا کړې ده چې دلته یې صرف فوټو سیشن کړی دی میراوس تنګیوال سره تصویران ایستي دي سیلفیان یې ورسره جوړ کړي دي نو ګورنر صاحب دا خو ستا دپاره ډېره غټه موږ دا وایو چې د ژبې شتو په سلام به تا ته مونږ کوو چې دومره زحمت ته وکړو دومره چې دی د حکومت پټرول او دومره پروټوکول کې به ته راغلی او تا بیا میراوس تنګیوال سره دلته ټک ټاکې جوړې کړې سیلفیانې دې ورسره وویستې او لاړې بیا د هغې نه پس ته یې تپوس ونه کړ چې ایا دې غریب ته چې دی نو دته به چې دی نو کور کې به د مالي امداد ضرورت وي دته چې دی نو زامنو چې دی نو نوکرۍ ضرورت پوي او د چې ټول عمر چې دی نو پښتانه چې دی نو خندولي دي نو آیا دې وخت کې چې دی نو مونږ باندې څه احسانات شته او که نه نو دغه ټولې خبرې دي خو دلته کې زموږ یو بدمرغي ده زموږ یو بدقسمتي ده چې موږ پښتون قوم او په خاصه توګه پاکستاني قوم کله چې کس مړ شي نو هغه بیا زموږ خیرو شي هغه بیا زموږ چې دی نو لیجنډ شي نو د هغه به بیا وروسته مونږ بیا یادو چې میراوس ډېر ښه سړی و یعنې بېګا مونږ مړ کړی دی ښه په سوشل میډیا مونږ دی بېګا مړ کړی دی نو مونږ به بیا چې دی نو دا یادو چې ډېره ښه کارنامه یې کړی وې ټول عمره چې دی نو پښتانه خندولي او ډېر ښه سړی و نو راځئ چې مونږ او تاسو حکومت وخت کوم چې د دې فنکارانو دپاره چې دی نو مختص ادارې دي چې زمونږ او ستاسو ټیکسونه چې دی نو هغوی ته هغه پیسې دي دا به په میراوس یا په نور فنکارانو باندې چې دی نو احسان نه دا زمونږ د ټیکسونو پیسې چې دی نو د دې فنکارانو دپاره چې دی نو هغه فنډ دوی ته میلاویږي نو راځئ چې دغه حکومت وخت دغه محکمې چې د دغسې فنکارانو په خصوصي توګه د میراوس مالي امداد وکړي او په تېره کې چې کوم مهیر حضرات دي کوم شتمن خلک دي نو هغوی ته هم چې دی نو دغه خاص میراوس تنګیوال وکړو چې زما دغه بچي دي چې هغوی له د روزګار دپاره یا د مالي امداد دپاره دوی سره چې دی نو دغه تعاون وکړي شي انشاءالله مونږ به بیا هم راځو تاسو ته هم خواست دی مونږ به هم دعاګانې کوو او تاسو ته هم چې دی نو د میراوس تنګیوال لپاره د دې ټول هسپتال لپاره او د دې ټول وارډ ته کوم مریضان چې دي د دوی د دعا دپاره خصوصي تاسو ته زموږ دا خواست دی
تیروي لپاره د صحت یابۍ لپاره چې دینو خصوصي دعاګانې وغواړي ډېر مننه جی